حدیث مبارک کے راضی چې چا د خپل مال نه زکات نه ورکړي ورځ د محشر شي دا مال به په اور کې ګرم کړلی شي او دله به پې دا تندې او دا اړخونه ټکوري بار بار به یې ګرمۍ او بار بار به یې پې ټکوري حدیث مبارک کې راځي کان مقداره 50,000 سنه او د دغې ورځ مقدار دا به 50,000 کاله 50,000 کاله به د باندې دغه مال ګرمۍ او دی به پې ټکورۍ 50,000 کاله د دنیا په حساب او بار بار به یې ګرمۍ او ټکورۍ به یې پې حدیث مبارک کې راځي چې بیا ورځ د محشر ختمه شي نو دې ته به لار وښودلی شي یا د جنت او یا د دوزخ یا به جنت تلو والی یا به دوزخ تلو والی خو په ورځ د قیامت چې 50,000 کاله د دنیا په حساب په دې به وله دا ټکورونه ورکوي په دې مال وی به هادا ما کنستم دا هغه خزانه ده چې تاسو جمع کړې وه او تاسو ترېنه په دنیا کې زکات نه ورکړی حدیث مبارک کې راځي ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلکته د کم مال سره چې د زکات مال پیوس شي زکات ترېنه اونه ویستلی شي او د زکات تا مال په دې نور مال کې پروت نو دا نور مال هلاکوي دا نور مال هلاکوي حدیث مبارک کې راځي چې کم قوم زکات نه ورکوي الله تبارک و تعالی هغه قوم مسلط کی هغه قوم باندې الله مسلط کی قحط سالی پہ اللہ راولی چې کم قوم زکات نه ورکوي نو زکات نه ورکول دا گناهی کبیره ده ام سلمه رضی اللہ تعالی عنها زنانه ده رالل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کالی بارکی تپوس کی کالی بارکی تپوس کی دا اللہ حبیبہ دا دے کالی با ما تسوعید وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې وی کله دا مقدار د زکات ته ورسیږي او ته زکات ادا کوي نو دا بیا په کنز او خزانه کې نه راځي دا وعید چې قرآن کې راغلی دی خو د خزانی راغلی دی د کنز راغلی دی نو د کم مال نه چې زکات ادا کیږي هغه په کنز او په خزانه کې نه وي داخل هغه د وعید نه بچته چې د کم مال نه زکات ادا کیږي ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی کما سره د دې غر عمر سره او سپینی خو چې عزت زکات د یو کس سره د غر عمر سره زره او سپین زری خو چې زکات ته ادا کوي نو هیڅ پروا نشته دی هیڅ پروا نشته دی چې کله ترېنه سړی واجب حق د الله چې په دې باندې کم حق لازم کړی دی هغه ترېنه ادا کوي نه چې هغه ته ادا کوي بیا هیڅ قباحت په مال کې نشته دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک ولیدل زنانو په لاس بنګړي او په غوږونو مندرۍ د دواړو جهان سردار ورته وویل وی دا خوښوئ چې دا بنګړي بیا د ووري دا خوښوئ چې دا مندرۍ بیا والی د ووري نو حدیث مبارک کې راځي علما وایي دا حدیث چې دی دا محمول دی په زکات نه ورکولو باندې چې کله کومه زنانه کالې ساتي او هغه نصاب ته رسېدلی او دا تینا زکات نو ورکی نو دا دی دی بنگلو تا نخوشالیگی دا دی دی والو تا نخوشالیگی دا با دا وور والی دا به د اور بنگړي په ورځ د قیامت او دی به پیټه کورولی شي. او دام خبره ده چې د زنانه کالیز مقدار د نصاب ته رسېدلی نو زکات یې ګورې په زنانه واجب دی، دا به یې ورکوي، دا په خاوند نه دی واجب. او ګناهګاره به پیم دا زنانه وي، ذمهواره به پیم دا زنانه وي. که دا وی هیڅ لار نشته دی نو دقه کالې د خرڅوي او د دې نه د په زکات کې ادا کوي.
नो यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम दा तंदी बवले पे टकूरी दा वले उलमा वाई द दी माल प वजब दी प दुनिया के पखर को जान बे डेर उचित इसाबो डेर उचित प इसाबे द डेर इज्जतमंद ब इसाबे द वेदा करोड़पति दे ओ दा लखपति दे अल्लाह वही दी पे डेर इज्जतुन हासिल कड़ी दी चे नन वाला पेरा तंदी टकूर कम ची जिल्लत व कम ची द दुनिया का इज्जत ते नयीर कम यादा ची दी ब दुनिया के पदे माल बांधे पखर कौ नो अल्लाह वही ची दा तंदी वरल पे टकूर कम ची दा गा पखर वरल द दुनिया का यीर कम यीर नो फतुक्वा अलैहा फी दा यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम पतुक्वा बिहा जिबाहु यादा उलमा वाई याद दे माना दादा चे दा तंदे बोल पिजक टकूरी चिकल बदत साइल रागे सवाल कौन के या बवर सर पकीर के नास्तो अनो दबते न डडा कवला दब अवल पतंदी के पर करावस्तो चे साइल बे उलिद ओ पकीर बे उलिद नो पतंदी बे फरक रागे नो अल्लाह वही चिड़ुम्बे दल पिदा तंदे टकूर ददब द्वयम अब शंदौ चिदागी पकीर नबैदी से मखवाड़ो नो अल्लाह वही वर्ग चिदा शादर लपे टकूर कमा नो दा शागानी और दा मखुन ब पे टकूरीगी और रूग और रज़्द क़ियामत पे 50